وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. د دې ځنا 14 نمبر حکم ذکر کړي التوحید. د الله جل شانه د یووالي مسله ذکر کړي. اشاره د دې خبره ته چې د مخکینی کم 15 احکامات بیان شو، د دې نافذ کول او د دې عملی کول دا عبادت ته، او د دې ټولو مقصد اصلاح د معاشره وا، او د اصلاح د معاشره د پاره اصل او د ستنې حیثیت چې لري هغه مسله د توحید ده. نور پسې مسله د توحید راوړه چې دا مسله په کلی علاقه کې ترقی عالی کوي، چې کله په کلی علاقه کې معاشره صفای. نو ځکه د توحید مسله راوړه په آخر کې چې کله او معاشره صفا کوا. وګوره عقیده ته بګي ګوره چې عقیده دې څنګه ده. عقیده سره پوسره په یو الله لرا، د پیرنګینو پشان د انګريزانو پشان اسینه چې انجوګانې دی کولاو کړي رپاهي کارونه کې د معاشري چې د ترقۍ لپاره روډونه، سکولونه، کالجونه، یونیورسيټي جوړې، رسمارماري او د بجلو کوششونه کې او عقیده دی غلطه نو اجر په نه ملاويږي. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. د یو الله عبادت وکي او شریک مو جوړوي د الله سره هیڅ شي لرا، نه کمر لرا، نه قبر لرا، نه قصر لرا، یعنی نه بنگلو لرا، نه پارټو لرا، نه قبرونو لرا، نه اشخاص لرا. الله سره شریک مو جوړوا. جعل العبد كليته لله تعالى قولا وفعلا وعقدا. تاویلات اهل سنت کی امام ماتوریدی رحمه الله عبادت تعریف کړي دي چې ټول پټول ځان الله تعالی کول. نه دلته وایي چې د یو الله عبادت وکاو شریک داغه سم جوړوا، نه د معاشري په اصلاح کې، نه د عقیده په اصلاح کې، نه د کلی علاقه او د چم د اشخاص په اصلاح کې، او په عبادت کې. ځکه امام مدارک رحمه الله وی العبودیت اربعه. عبادتونه جری هغه سلور دي او د دې ټولو مقصد چې هغه توحید دی. نمبر 1 الوفاء بالعهود. الله سره چې کوم وعده کړی دي هغه وعده پورا کا. دویم والرضاء بالموجود. کم څه چې د موجود دی او در سره دی پاغه باندې راضی شه. دریم والحفظ للحدود. او حفاظت کول دا حدونو چې الله مقرر کړی دي. الله د هر شي لپاره حد مقرر کړی دی. د سړی ځان له حد دی، د ښځې ځان له حد دی. بیا چې د انسانیت کې د سړی چې ځان له مراتب دي. وګوره عبادت به الہ کېدل نشي. والصبر علی المفقود. او څلورم نمبر صبر کول پاغه چې هغه نه. دا څلور وانه کارونه هغه عبادت ته، هغه عبادت ته. ولا تشرکو به شیئا. او شریک مو جوړول الله سره هیڅوک، یعنی ارث دې مراد دی. مصدر راوړو اشاره پکې را کاغذ سنم وی، یعنی بوتی کار څه شي. نو شریک مو جوړوي د الله سره شیئا هیڅ شي لرا. وبالوالدین. او د مور او پلار سره احسان نیکی کوا. د مور او پلار سره احسان قولی، فعلی، انفاقی ټول پکې شامل دي. کمال ضرورتو پیسې پکار وي پیسې په ولګوا. خدمت ورله پلاسو کا خيخي خبره وته وکا. وبذل قربا. او د خپلوانو سره. خپلوانو نسوک مراد دي. نمبر 1 بذل قربا. خپلوان هغه دي چې تاسو سره رشتہ داری او تعلق دی. ولی یتاما او یتیمانانو حفاظت وکا او دا غیر حقونو خیال وساته. والمساکین. او د مسکینانو. والجار ذل قرب. او دا گاونډي نږدې. والجار الجنوب. او دا گاونډي لري. والصاحب بالجنب. او دا مرګړي داړه. دغه جار ذل قربان سره مراد دی.
د جار ذل قربا نه مراد یو دارې چې گاونډي نږدې او جنوب معنا هغه لري یو هغه چې داغه دروازه ته نږدې نو هغه چې سره نږدې دی او چې کوم هغه لري نو هغه چې لري دی دویم والجار الجنوب چې د دینه مراد سره هغه والجار ذل قربا د قربانه مراد یو معنا نږدې او د لری نجری مراد والجار الجنوب نه هغه لری مراد دی دویم ذل قربانه مراد دار چې خپل می او گاونډي می او د جار الجنوب مطلب دار چې هغه گاونډي خو خپل نه یا دریم د ذل قربانه مراد دار چې مؤمنی مسلمان او د جنوب مراد دار چې هغه چې رسي هغه یی چې هغه کافری نو اسلام کې د کوپر د ملګری چې هم د حفاظت او دارنګ د ملګرتیا چې څه شوی دی حکم شوی دی وصاحب بالجم وبن السبيل او د مسافر چې هغه دی نو داغه یا د جرم نه مراد چې هغه ملګری وصاحب بالجم یو داري چې هغه ستاسو سره په لار باندې رواني دویم هغه چې ستاسو سره په ډیکس او دارنګ په مجلس علمی کې چې سي هغه ناسي علي رضی الله تعالی عنہ د دین ټول مراد دي رفیق او ملګری د سفر هم ته مراد دي بیبیم ته مراد ده او په علمی مجلس کې چې ستاسو سره کم کس ناسي نو هغه چې د دین سره هغه مراد دي هغه د دین مراد دي وابن السبيل او دارنګ هغه مسافر چې غریب دی روان دی راغه وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان دي خلاصون استاسو مراد تر نه چې عبید وین دي او غلامان دي شیخ د کابلګرام نور الله مرقده هغه فرمایل چې قران کریم هغه عظیم شان کتاب دی چې د هر شي خیال ساتلې دی حیواناتو خیال ساتلې دی انسانانو ساتلې دی د مرغوی ساتلې دی هر شی چې ستا په ملک دی کاغه بیا غوا ده کګړه ده کبزه ده او کدارنګي انسان غلامان دي کوینځ دي د ټولو خیال وساته او داغه د حفاظت او داغه چې د اصلاح کوشش وکا هغه باندې ظلم مکوا هغه باندې چې هغه ظلم مکوا نو زکه دلته وای او ما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان دي خلاصون استاسو وسا شیخ رحمه الله هغه ذکر کول ویل په دې آیات کې چې هغه له حقوق ذکر کړی دي دې آیات کې له حقوق او حق د کردګارو دویم حق د والدینو یعنی حق د مور او پلار دریم حق د نږدېګانو یارانو بل یتیم دی بل نادار بل خپلوي او استاجار او امجاروي بیگانوي بل هم نشین د څنګه لکه زو شو یا زوجه شو یا ملګری شو د لارو یا ملګری د سب یا د سبق یا د مجلس نه هم پلارتلون کې چې صاحب د خپل اختیارو دا لسم دی دا لسم مملوکان دا لس واړه حقوق په تفاسیرو کې لیکلي ما جمع کړي او خيار هغه په اشارو کې د آیات خلاصه دا سی ویلا ان الله یقینا الله لا يحب من کان دا چا سرا مختالن چاغا تکبر کون کې فخور دوزبازی د دې جنا په شپږو آیاتونو کې منافقانو نزورنه ور کوي ناولنې زورنه مختالن فخورا مختال هغه چاته ویل کیږي چې پزړه کې ځان غټ غني یا رجل کا اوس په منګه قران ته کینو او قران به اوس منګه یادو منګ ځان لچرسي منګ ځان له پوره حیثیت لرو او دا زمون خو ځان له یو لوی مرتبه یار اوس په منګ د طالبانو سره ناس یو په ډک په یو دغه باندې چټای باندې او فخور معنی دوزباز یعنی ډیر چیرې د خلی په اعتبار سره غټه خبرې کوي یاره جی د زړه خبره دار کمالات داخليه من قډي روخياري مالداري دای
او خارجي چې زمونږ ایجوکیشن دي، زمونږ مالونه دي، زمونږ پراپرټي دي، زمونږ دادي موږ لوی شان والی موږ داسې کار نشو کولای. نو لا يحب مننا کې من دا چا سره کانه چوي مختالن پزله کې ځان غړګونکې فقورا او دوزباز په خلی باندې غټي خبرې کوي. الذين يبخلون دا دوی مچره سره زورنا الذين كسان يبخلون چې هغه بخل کوي ويأمرون الناس او حکم کوي خلکو ته بالبخل په بخل باندې خپل هم نه لګي او بل ته مویمه لګوا. دا لوی چیرې سره بخیل دی لوی ظالم دی. ويكتمون او پټي ما تاهم الله چې ورکړي دي تا دي کی هغه کتمان د علم مراد دی، یعنی علمی چیرې بخل کوي علمی بخل. ويكتمون او پټي ما هغه تاهم الله چې ورکړي تعالی من فضل د خپل فضل نه. واتدنا تیار کړی دی مونږه لیل کافرین د پاره د کافرانو عذاب موهین عذاب پکون کې څوک چې د دین انکار کوي دا غره پاره مونږه پکون کې عذاب چې هغه تیار کړی دی.